4 بجې میټینګ راوړو او د 4 بجې دی وروتو ما ته ویل چې را میټینګ په خپل ځای دی خو اول ساعت نو موږ فوري طور هسپتال ته رسېدلي یو محمد زی بل ته او بیا هلته چې څونه موږ وکتل نو موږ چې چېرې د ډایګنوز صحیح وشي چېرې که داسې قسم مسله پاتې نه شي خپل کوشش هم وکړو نیم انور صاحب هم ورسره ډېره دغه وکړه کوشش هم هغه ځای کې چې څه کولی شو هم وکړم بیا ورته ما ډاکټر صاحب پرېښود دې میټینګ له رانغی او دی د دوی سره و او اخري ټایم پورې د پولیس ته ایس پي صاحب د بوتلو پورې هغه ورسره و دې ته بیا 11 بجې دا خو یو عام موږ څه کړي موږ په احسان نه دی کړی زموږ رول دی د په شان کار څوک موږ وکړو دا سبا به ما وکړي چې دا کم ایکټ شوی دی نو نظریاتي ورکر اتحاد دا کنډم کوي په سیاست کې د تشدد لار اختیارول دا بیا جمهوري سیاست نه دا ډیکټیشن دی او ډیکټیټرشپ نو موږ د سعادت سره د هغه په هر یو قدم کې چې هغه موږ ته څنګه وایي هغه د پاکستان تحریک انصاف ورکر دی که څوک یې نه تسلیموي نو دا چا چې ورسره مسله ده همدي راوستی دی خفه شوی دی تل شیر افغان خان له او بیا ورپسې موږ علي محمد خان ولېږو خو هغې رضا نه شو بیا ورپسې چې کوم دی نو دوی لاړل او دوی رضا کړو د پارټۍ ورکر دی یو بهترین ورکر دی او د ډېر وخت نه دی ما ته بل ورځ یو ملګري وي دی د کله نه دی نو میته نه وي په تخفیه کې موږ میټینګونه 15 شپږ کسان وو په هغې کې سعادت هم او دا داود هم نو موږ د هغه سره په هر قدم ولاړ یو خوب خپل کوشش کړی دی او بېګا هم د هغه سره ملاقات شوی دی انشاءالله موږ د هغه سره